السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. بسم الله الرحمن الرحیم. ټول تعریفونه د رب ذوالجلال د فاره د خالق او مالک او پروردگار د کل عالم دی. او درود پاک په خاتم الانبیاء د مدینی جانان حضرت محمد صلی الله علیه وسلم باندې. امید د رب ذوالجلال نه ساتم چې تاسو به روغ جوړ یئ، په صحت به برابر یئ. الله جل شانه د هر قسم مرضونو، آفتونو، تکلیفونو، غمونو، پریشانونو په امن کې وساته. الله جل شانه هم دراز سره د صحت نصیب کا. الله جل شانه هر شرعي حاجت د خپل خزانو د غیب نه پورا کا. هر مشکلم الله جل شانه آسان کا. په هر مقصدم الله جل شانه پورا کا او تاسو په هر مقصد کې الله جل شانه کامیاب کا. عزتمندو، ما نن ډیره مجربه او ډیره طاقتوره با کماله با اثر وظیفه راوړې ده چې د دې سره به شرطیاً د دې وظیفې په کولو سره به شرطیاً ستاسو داسې حاجت وي چې د سره هغه پوره کیږي، نو داسې مشکل وي چې هغه اډوله حل کیږي، نو داسې مقصد وي چې هغه یعنی تاسو د هغې په حاصلولو کې بار بار ناکامه کیږئ، مقصد تاسو نه پوره کیږي. نو د هغې دپاره دا وظیفه ده ډیره مجربه ده، با کماله ده، با اثر ده او اسانه وظیفه ده. صرف 3 ورځې کول دي. که په 3 ورځ باندې تاسو دا کار ونه شو، حاجت هم پوره نه شو، مشکل هم حل نه شو، مقصد حاصلولو کې تاسو کامیاب نشوي، نو بیا ماته وایي. ډیره طاقتوره پاورفول وظیفه ده. وظیفه ډیره اسانه ده، ډیره مجربه ده. 3 ورځې کول دي سر په سر. وړومبۍ ورځ باندې به الله جل شانه ستاسو مشکل اسانوي، تاسو مقصد به پوره کوي، ستاسو حاجت به پوره کوي. که پوره نه شو په 2 ورځ باندې به بیا دا وظیفه وکئ. که په 2 هم پوره نه شو، په 3 ورځ به الله جل شانه خامخا ضرور د دې وظیفې په برکت سره ستاسو حاجت پوره کوي، مقصد به پوره کوي او مشکل به حل کوي. چې د هر څه دپاره کوئ، ډیره مجربه وظیفه ده. وظیفې طرف ته راځو. وظیفه څنګه ده؟ وظیفه اول به درود پاک په نبی علیه السلام باندې 11 ځله ووایئ. درود ابراهیمی دا پکې شرط دی، کم د مانځه والا درود شریف دی دغه به ویل وي، 11 ځله به ووایئ. بیا به دا الفاظ تاسو یا حلیمو، یا علیمو، یا علیو، یا عظیمو، دا الفاظ بیا واورئ. یا حلیمو، یا علیمو، یا علیو، یا عظیمو، دا به تاسو 314 ځله ووایئ، یعنی 313 مرتبه به دا ووایئ. بیا به د هغې نه پس درود پاک په نبی علیه السلام باندې 11 ځله. درود ابراهیمی پکې شرط دی، د مانځه والا درود پاک دا به ووایئ. بیا به د الله جل شانه نه د خپل مقصد د حاصلولو، د حاجت پوره کېدلو او د مشکل حل کېدلو انتظار کوئ. الله جل شانه به ستاسو حاجت هم پوره کوي چې د کم حاجت دپاره هم کړی وي، چې هغه حاجت چې نه حل کېږي، حاجت نه پوره کېږي، هغې دپاره یا کم مقصد هم نه حاصلېږي، په مقصد حاصلولو کې کامیابېږئ نو، یا مشکل د هغه حل کېږي، نو د هغې دپاره دا وظیفه وکړئ. الله جل شانه به ستاسو حاجت هم پوره کوي، ستاسو مشکل به هم حل کوي او تاسو په خپل مقصد کې کامیابوي. دا وظیفه ضرور وکړئ د خپل هغه مقاصدو، هغه مشکلاتو او د هغه حاجاتو دپاره
چې کم نه حل کېږي تاسو بار ټرای کړي دا یو پیر خپل ازماو کوي دا په خپل ژوندۍ کې راولي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.